کنه هغه لاړو ما ته یې روډۍ راوړه کنه نو بیا کور ته بوتلم نو کوڅې ورم بند کنه او د کوټې م بند کړو دغه تیل یې م راویسته په خزانې نوس باندې پیسې م راکاږی نو ما سره بیا کچر کارم دا چا سره کړی بچې هغه څه نوم دی حمزه ښه اوس دې راته د سهار 10 بجې راغو ما روټۍ پخه کړه درته مې ویل ورشه بیا روټۍ راوړه دې راغو مونږ ته کوڅې ور وویل ورته وایي تاسو یو وړوکي بېوا نشته وایي ما ته یې زه روټۍ راوړم دې م دوکان ته ځي خیر دی تا ته به م راوړي دې پسې زه دوکان غاړې ته لاړم دوکان غاړې ته دی نو دې کور ته دننه کړو کمرې ور یم بند کړو او پخپله چې دې بوت ورپسې ګرځېدم چې دې راغو ما ته په ژړه او چې دې په ژړه راغو ما ته یې تا به زه بابا ته یادوم امید پرتوګ یې م رانه وویستو چې کمیس یې م رانه وویستو زینې یې ورسره وکړه پوه شوې لکه دا کوم انصاف وختي پرون مشرانو جرګه ما راپور تیار نه کړو دای سم ظالمانه خلک دي دې اوس راغو د ماشینانو په سر دوه لږه سړي راغه دې سم وویل زما دا خاونې کوم ځای پورې وراغو بیا یې راپورټ م کړو دا څنګه انصاف دی ما نه شو کولی دی زه ځم پېښور ته ډي پي او ته درخواست ورکوم پولیسمنټ ته ځم پوه شوې تاسو ما ته صرف انصاف راکوئ پوه شوې او د ده نه بیان والي چې دی څومره والي دی خپل دوکان نه مې ټول پتې راوړو دوی پرون مشرانو په مخ باندې ما دی پرېښودو مې بس ځان لا شته او وختي چې دی پتې مې راوړې او دوی مې کتل 2-3 کسان ټوپکې ورسره یو په بټ باندې ګزارونه وکړو بس بال ټکول وکړو مې ولې مې وښایي مې څه خبره خو راته وکړه نو بس نه پوهېږو السلام علیکم ورحمت الله خصوصا ډي پي او صاحب او زمونږ چې څومره ادارې دي ټولو ته زما د طرفه سلام دا د دې معاشرې غریبانان خلک دي زمونږ بچي دي زمونږ وروڼه دي خصوصا د کنډرو غیرتیانو خلکو ته وایم چې زمونږ دا ستاسو د کنډرو دا زه د کنډرو خلکو سره وړوکې لوی شوی یم په هره لوبه کې زیاتې دوی سره وشو تاسو هم راپاسې او ادارو ته هم درخواست کوم خصوصا ډي پي او صاحب ته چې د دې بچي څه ګناه ده چې دې سره داسې وشو د هغې نه الټه چې کوم دی چې چاته خبره کوو چې په دې باندې FIR دی ښه ماشوم سره یې وله زیاتې م وکړه په کور یې رالې وي م واله په تاڼه کې م بند کړلې FIR په چا کېږي په تاڼه کې م والې ووایه په تاڼه کې والې په تاڼه کې م اوس چې موږ خبره کوو ته څوک یې او دی څوک دی تاسو ډي پي او صاحب تا ته درخواست کومه چې راشه او د دې غریب حل روباسه که حل رو نه وتو زه یو غریب سړی یم د خدای د رضا لپاره والله بالله ثم تالله کې پیژنم خو چې د حق خبرې په دې باندې که مړه کېږو هم به ورته ولاړ یو که تاسو د دې بندوبست ونه کړه موږ به مزید مخکې ځو د دې خورکۍ د دې بچي دا چې عزت یې لوټ شو د دې تپوس به کوو تاسو ته درخواست کوو نه چاته دمکۍ ورکوو نه چا سره بدماشي کوو ظلم وشو اوس ته په دې ټیم باندې په دې کاروی شروع کړه راشه په هسپتال کې موږ یو دې خورکۍ سره دې سړي سره په تاڼه کې هم ظلم وکړو د دې تپوس وکړه که تاسو ونه کړې بیا به موږ مخکې ځو موږ قانون په لاس کې نالو ادارو ته و چې راشه د دې خصوصا چې کوم سیاسي زموږ مشران دي خاص کر لالا ګل ته اختیار ولي ته چې راشه او د دې غریبې په سر باندې د خدای لپاره ودرېږئ د دې مدد وکړئ ټولو خلکو ته زما دا درخواست زه چا د پاټو مخالف نه یم راشه د دې زنانه د دې ماشوم عزت وګټئ په هسپتال کې یو راشه چې دا خبره د دې خپل ځای ته ورسي والسلام